أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. یو حل زخیام اغادی حوالی سرت اکثر مؤمنین دی تاوی دینی شیونه وریاکیگی ورو دینی امور خواند نویر کی دو اکمل کی بنوس ویز لبینه لگیگی اندیشون سرا جماعت المنزته بنرچی دین نبوریاکیگی دی لپاره بهترین یو عمل چې هغه انسان دین ورسره مضبوط وي او دین طرف ته سړی لوړ شي. هغه څه دی؟ امام صادق علیه الصلاة والسلام حوالی سره دا حدیث دی چې دا تفسیر صفی ذکر کړی دی جلد نمبر اول کې. امام صادق علیه الصلاة والسلام خدمت کې هم انداشه یو کس راغو وتی دی ابن رسول الله دین نه دوریا کېږم، ابن رسول الله دین والا شی سم د زړه نه لګېږي، ابن رسول الله مناجات خوان نه رکوي، څه وکړم داسې ښه عمل راته وښیه چې زه دغو طرف ته ګامزن شوم، دغو طرف ته مایل شوم، د شونو کې مو زړه ولګېږي. امام صادق علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې د سوره آل عمران 8 نمبر آیا دا د سب بارها تلاوت کا چې تا څه تلیار کې رواني پټي کې نوسي کمرې کې نوسي بیله نوسي جامې کې نوسي دا قرآن آیات سره بار بار تلاوت کوي چې هغه اکثر موتوسي دعای کنوت کې هم ذکر کوو. امام صادق علیه السلام فرمان ده ثبیتی کی چې دغه ای ذری سره انسان کوم هغه نفس دی یا شیطان دی چې هغه غوړي دین دوریا کی هغه به بند شي او دین طرف ته به مایل شي. هغه آیات ده چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. معنی انده دی ربنا لا تزغ قلوبنا، خدای موږ تاو نکي بیای تاو نکي بعد از هدایتنا دین ورسته چې موږ هدایت طرف ته کړیو هدایت باندې یو خو موږ هدایت نه بیا ګمراهۍ طرف ته تاو نکي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا وهب لنا من لدنك رحمه، خدای تا طرف نه موږ رحمت عطا وګرځوي. لہذا دا آیا چورا کیږي انسان په کار بارها تلاوت کی چې دی واجب انسان دین طرف ته ګامزن کیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.